اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا مونږ د اس ای نیوز په پاڼه باندې ډېرې خصوصي خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زمونږ سلامونه قبول کړئ. دا وخت موږ سره د اشاعت التوحید والسنت کوم چې جماعت د بنیر د هغې محترم امیر موږ سره ناست دی، محمد حسن صاحب. خو لکه څنګه چې تاسو ته علم دی چې د پرونۍ دغه بلورځنۍ ورځې نور چې دی هغه د اشاعت التوحید والسنت د جماعت دپاره عموما او د ټول بنیر دپاره خصوصا یو ډېر دردناک پیغام راوړ. او څنګه چې تاسو ته علم دی چې د دغې جماعت د ضلع بنیر امیر مولانا عبدالرشید صاحب چې دی هغه په حق ورسېد په دغه ورځ باندې. د هغوی مطابق دا ویل کېږي چې هغه شیخ الاسلام او شیخ القرآن و. د هغې نه علاوه هغه یو ډېر پوه انسان و، یو ډېر ساده مزاج انسان و. ډېر خلک هغه ما دا وایي چېرې عبدالرشید صاحب چې هغه د علم سمندر و او هغه یو ډېره لویه خزانه د علم چې دی هغه ځان سره یوړه. د هغه متعلق دا هم ویل کېږي چې هغه یو ډېر ساده مزاج په خوی حسلت باندې انتهایي زیات ساده. نو موږ غواړو چې د موجوده چې کوم د دوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی جناب محمد حسن صاحب کوم چې الریډي بیګا زما د دې چې کوم مرکزي امیر دی جناب محترم مولانا محمد طیب صاحب هغه د دوی اعلان کړی دی. نو ټول لاول خو موږ تاسو ته په دغې باندې مبارکي درکوو چې تاسو ته دا نوي ذمهواري حواله شو. خو د هغې نه مخکې به موږ دا وایو چې تاسو موږ ته د عبدالرشید مولانا صاحب د ژوند په حوالې سره یو څو خبرې وکړئ، ځکه تاسو هغوی سره ډېر ناست پاسې دي. او د وخت راکولو یو دنیا مننه. جزاکم الله. درجې د هغه د زندګۍ متعلق خو به سړی څه ووایي، ځکه هغه موږ سره ډېر ښه وخت تېر شوی او ډېره ښه ملګرتیا شوې ده. بهرحال یو خو دا دی چې هغه مستقل د زندګۍ د پیدایش نه او مرحله وار د هغه د زندګۍ حالات دي، نو هغه خو داسې دي چې زموږ نه مشر او موږ د تعلیم او داسې نږدې پاتې شوي دغه حواله باندې نه یو. هغه خو که ستاسو بیا غوښتو بچو سره به یو مذاکره وکړو انشاءالله. خو د هغوی سره چې زموږ څومره واسطه راغلې وه د بنیر کې دوی خو څه وخت کې بهر ملک کې پاتې کېده، چوټۍ چوټۍ باندې به راله ملاقات به کېده او پروګرامونو کې به بهر ملک نه چې هغوی بیا کله بس کړه مسافرۍ او بیا دلته کې او بیا موږ سره دارالعلوم تعلیم القرآن ډګر کې د شیخ الحدیث په حیثیت باندې استاد مقرر شو. نو زموږ سره ډېره نږدې واسطه راغله. او بیا سره د هغې نه چې زموږ مخکنی سابقه امیر مولانا عزیز الله صاحب وفات شو، د هغه د وفات په جنازه کې لکه څنګه چې حضرت شیخ القرآن صاحب پرون اعلان وکړو، نو دغسې سواړی ګرون کې چې جنازه وه چې د هغې د امارت اعلان یې کړی و او هغې سلسله کې خو زه ورسره معاون ملګری وم. نو تاسو د هغې سره معاون نایب امیر په حیثیت باندې تاسو کار کوئ؟ کار هغه سره مو کوو. جو څه سرګرمۍ موږ کوشش دا کوو، هغه مختلف قسمه بیماری بلډ پرشر یې و، دوه د سټنټونه یې دوبۍ کې مخکې لګولي، اوس چې کوم نور دوه لګول د دې نه مخکې دوبۍ کې لګولي. نو مریض هم د سر یو رګ هم متاثر و. سره د هغې نه هغه دومره ډېر محنت او کوشش سره به خپل کوم ذمهوارۍ چې وي هغه به ادا کولې. موږ به کوشش دا کوو چې یاره څه داسې زیاتو سختو ذمهوارو ځایونو ته خو بهرحال هغه به بیا هم د هغه خپل همت د وجې نه ډېر کوشش کوو او ډېر په دلچسپۍ سره او په زړورتوب سره یې هغه خپلې ذمهوارۍ ډېرې په ښه طریقې باندې سرته رسولي دي. الله دې هغه له جزای خیر ورکړي او الله دې والله لوی درجې ورکړي. ویل کېږي سر چې د علم او پوهې سره لکه مطلب چا سره چې نن سبا زموږ په دې علاقه کې کله علم راشي یا پوهه راشي که نه، د هغه مزاج لږ بالکل بدل شي. د عبدالرشید صاحب مولانا صاحب په حوالې سره خلک دا وایي چې هغه داسې نه و، هغه یو ډېر معتدل مزاج سړی و، یو ډېر ساده سړی و، ډېر خوږ سړی وایي. زموږ اکثر معاشره کې داسې افراد داسې چې بعضې خلک د جومات او د مدرسې ماحول نه خبر وي خو د معاشرې ماحول نه نه خبر. بعضې خلک زموږ داسې دي چې هغه صرف د معاشرې د اجرې د ماحول نه خبر دي خو د جومات او د مدرسې نه نه دي خبر. حالانکه ده کې دا یو مزاج و چې هغه د جومات او د مدرسې کم ماحول چې و یا د هغې کم آداب و کم طریقه کار و د هغې نه هم خبر و او د اجرې او د عام معاشرې چې کم ماحول و د هغې نه هم خبر و. نو هغه هر مجلس کې چې به کېناستو نو هغه هر مجلس کې به د هغې مناسب چې څه
پکارو نو هغه ډېر ښه صلاحیتونه الله په دې حواله هغه له نو ورکړي. تاسو چې کوم د اشاعت التوحید والسنت چې کوم ملګري دي کنه نو هغه نه څه رنګ اغسته ده کنه هغه شان سټکی علاجی نه نو داسې خبره ده چې سخت مزاجي خو بهرحال دا یو فطرتي شی دی دغه خو په خپل ځای د بعضې سړي موږ اکثر خلک دا ګیله کوي د سخته وي نو موږ هغه خبره چونکې چې کومه سخت پخه ده نو هغه جو هغه انداز سره ووایو نو بعضې خلک ګیلمني چې یاره تاسو سختی کوئ. بهرحال نن خو تاسو ډېره ښکلې موضوع چلوله دي. بهرحال موږ کوشش داسې کوو چې یاره بعضې جمعو کې او وازونو په انداز کې د خلکو بعضې خپل مزاجي صرف ترغیب بیانوي اسلام ښه شی دی اسلام ښه شی دی خو دا اسلام ښودل غواړي چې یاره د اسلام څه شی دی نو هغې کې بنیادي خبره دا ده چې دا ښودلي اوس چې دا ښایي نو په هغې کې بیا په اسلام کې څه کارونه د کولو دي څه نه کولو دي نو څه به د چا د مزاج موافق وي چا به خلاف وي نو زموږ اکثر هغه پاکه سپینه وایو نو خلک بیا خفه یې سخته وایي لکه سپینې وایي تاسو. محترم مولانا صاحب ډېر خوندوره مرکه روانه ده. دا وخت مینوالو تاسو زموږ د اس ای نیوز په بڼه باندې د اشاعت التوحید والسنت د بولیر امیر جناب محمد حسن صاحب موږ سره ناست دی. هغه ډېرې خوږې خبرې تاسو اورئ او امید دی چې تاسو به خوند هم درکړي. که څوک ملګري د محمد حسن صاحب نه د هغوی د ژوند د هغوی د فن په حوالې سره یا د هغوی نه څه تپوس کول غواړي نو بالکل تاسو موږ سره د کمنټس په لاره باندې تماس نیسئ موږ سره رابطه کوئ او محمد حسن مولانا صاحب ته به زه خصوصي درخواست وکوم چې کله دوی خپل د پروګرام ګوري او دوی د کم کمنټس مناسب ګڼي د جواب ورکول هغه به دوی جواب ورکړي. سر د بونیر د حالاتو نه راځو خو مخکې تاسو عرض دا کوم چې د اشاعت التوحید والسنت د کوم جماعت چې دی دا په ټول پاکستان کې دی چې کنه صرف د ملکن ډیویژن پاکستان کې نه دی بلکې دا په ټوله دنیا کې دی. په هر ملک کې زموږ د جماعت باقاعده کابینه شته امیر ناظم سعودي کې اماراتو کې داسې مختلف ملیشیا کې ښه باقاعده پروګرامونه کېږي او ښه جماعتي پروګرامونه چلیږي داسې به ملک په حیثیت باندې داسې د صوبې په حیثیت باندې داسې به ضلع باندې دی یو مستقل جال دی داسې ټوله دنیا کې په اسلامي ملکونو کې شته. بالکل په پاکستان کې دا وخت لکه مطلب تاسو په ټول پاکستان کې مطلب په مختلف ځایونو کې داسې دا په هر ځایونو کې په هر ضلع کې شته او کنټرول دی دغه پنځپیر د صوابۍ کې زموږ پاکستان چې بلکې د ټول عالمي د اشاعت امیر چې دی هغه حضرت شیخ مولانا محمد طیب صاحب دی. دی اوس د ټول دنیا چې کوم ټول دنیا جماعت امیر دی امیر دی. ها ماشاءالله ټیک دی. او د تاسو د انتخاب سره لکه څنګه چې زه خو لګ ډېر غونډې لګ دغه شوم تاسو خبره وکړه چې کله چې عبدالرشید صاحب نو شیخ صاحب راغی بس دغه شان اعلان وکړو کنه ورسې کله دوی وی چې پرون دغه شان تاسو د طریقه کار هم داسې کنه دا مو ایمرجنسي بنیاد باندې درسې خبرې چې په دې کې زمونږ شورا نظام دی باقاعده شورا کې تنظیم کیږي. هغه چې پرون راغلی دی نو هغه داسې کړي دي د لارې نه ملګرو سره د هغه باره راست رابطې وي او چې یاره څه وکړو څه چل وکړو نو د ملګرو چې کومې د مشورې او کوم ملګري دي خاصه د هغې نه رایې اخیستې ده مشوره یې اخیستې ده. اگر چې ذهني طور زه دې خبرې ته تیار په دې نه وم چې زما ډېر مصروفیتونه دي او دا منصب داسې د ذمهوارۍ دی چې چونکې د دې حق ادا کول ډېر ګران کار دی نو زه خو ته ذهني طور تیار نه وم او انشاءالله آینده دپاره به هم بیا مشوره کوو. نایب به حیثیت و دغه حیثیت و څو د ملګرو سره هغې زه بیا خبر شوم چې د خاص کافي شورا زموږ ملګري چې دي د هغې نه هغې رایې اخیستې ده او د هغې نه پس بیا هغوی دا فیصله کړي. تاسو نوم یې ورکړی دی. تاسو هم لږ د خپل ځان متعلق ووایئ که نه چې تاسو کوم ځای کې علم حاصل کړو کوم ځای نه تاسو په هغې څومره تاسو مطلب دا دی چې دا وخت تاسو سره پوهه ده په دې حوالې سره د تاسو سره د قرآن علم د هغې نه علاوه د حدیث مبارک علم چې په تاسو سره ډېر زیات دي که نه دا تاسو کوم ځای نه حاصل کړی ډېر ما ابتدایي 2 کاله خپل مشر ورور سره سبق ویلی او بیا سوات کې خونهګل مدرسه باندې مشهور دی مظهر العلوم او 3 کاله هغې کې پاتې شو. بیا 81 82 83 84 85 کې رستم کې شیخ عبدالسلام صاحب مدرسه هغې کې پاتې شوم. 85 86 بیا خونهګل حاجي صاحب مدرسه چې کوم وه مظهر العلوم هغې کې پاتې شوم. 87 88 کې بیا کوم وړه دوره لویه دوره حدیث دا بیا رستم کې د حضرت شیخ مولانا عبدالسلام رحمه الله دغه مدرسه کې موږ هغه وخت کې هغه جګړې نه وې شي هغه حالات هغه حالات بیا لږ دغه شو بهرحال نو هغه وخت کې جو په یو کم 90 کې 89 کې موږ دوره حدیث وکړه. 90 کې بیا جامعه تعلیم القرآن ګلکده سوات کې مدرس وم. 91 92 کې بیا سوات بحرین کې تاسو وتلی بالا جامع مسجد هغې کې زه استادانو مشوره باندې او په 93 کې زما بیا سرویس وشو
عربیک ټیچر عربیک ټیچر جی بالکل 80 پوسټ باندې په دیر کې ها په دیر کې او ماشاءالله یو شپږ میاشتې هلته وشوې ها بیا په دسمبر 93 کې زه بونیر ته رالم بونیر ته د راتللو زما دا ذریعه وګرځېده ټیک ته جی دلته پوسټ خالي ورالم ها ملګرو سره خو چونکې زمونږ مدرسو د وخت نه بونیر ډېر ښه روابط وو هم جو بس دوی سره په دې ملګرتیا کې اوس دلته- مطلب دا دی چې تاسو د دې ما خو نن تاسو درس واورېدو دلته بره جماعت کې تاسو کوم جی. خو تاسو دلته مستقل یې جی زمونږ مستقل دلته جو پاتې کېږو زه دې جومات کې. جومات کې زما د 18 جون 95 نه ها زما په خیال دا تینه جوړیږي 25-26 سال جوړیږي جو او جی او دا زما جو تحصیل په دې جومات کې وشو تاسو په ډیوټي چل دی جی او ډیوټي خو زما سکول کې دا عربي 80 پوسټ ده، باندې دلته کې کوي کنه؟ دلته وس د امامت د دغه دې هغه کوم سله درکې چې کنه بس یاره هغه نو بیان وي ها، ها، بس یاره. او زمونږ د د ګزارې سیلې د گزارې کار ها ها حاجی د یو مرګري سوال کړی دی جی چې د دوی د قران شریف دا کم زده کړه چې دا کم ځای حاجی ما خو چې زیات زمونږ رستم کې مدرسه کې وو ها. نو قرآن والتم ویلې دی روزه کې ملته پاتې شوي او کال کې وم او په سن 84 کې حضرت شیخ رحمه الله شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله د مولانا محمد طیب صاحب والد صاحب چې کوم مشر شیخ صاحب یادېږي په سن 84 کې داغه سره دور تفسیر کې روزه کې پاتې شوي نو داغه هغه شاګردان اوس ډېر کم پاتې دي ځکه چې هغه په وفات شوی بیا 86-87 ته وفات شوی نو په 84 کې مونږه دور تفسیر چې ونه هغه د شیخ رحمه الله سره پنځپیر کې مشر شیخ صاحب سره کړی و نورم د مختلفو مشرانو دغه د شاګردانو سره پاتې شوي نو تاسو چې کوم پروژه کې چې په کوم اکثر تاسو چې کوم اجتماعي هلته کنه کوم هغه دوري او تفسیري او دا کنه نو داسې په بونیر کې تاسو کوئ دلته خو شته ډېر زیات مختلف ځایونو کې کېږي؟ هر کلي کې کېږي بس دلته مدرسه کې کېږي سوارۍ کې کېږي بل هر کلي کې تقریبا ډېر درسونه کېږي دلته محمد حسین صاحب اورال په ټول پاکستان کې او بیا خاص کر په بونیر کې عموما تاسو د څومره مدرسې کار کوي دلته تاسو په ذهن ما ته علم شته به دي تعداد راته یاد نه دی اوس مونږه باقاعده زمونږ وحدت المدارس په نوم باندې یو باقاعده بورډ منظور شوی دی او هغه د وحدت المدارس مخکې لکه نور بورډونه وفاق المدارس او تنظیم المدارس داسې نو دا وحدت المدارس په نوم باندې بورډ دی او باقاعده زمونږ مدرسې مونږ منظم کړي دي ما ته دا غي تعداد پورا یاد نه دی خو بهر هم دومره دي چې کیشته کنه ډېر اسی د سټوډنټس تعداد به کېږي د طالب علمانو بدلته په بونیر کې څومره تعداد دي زیات نو یاره تقریبا 2.5 زره پورې با سو دلته او سبار مدرسو کې دا وي نو تاسو د مدرسو ته سره سدسي دغه ماشومه کې بعض غریبانان ماشومان یو دغه اخراجات څنګه دي برداشت کوي تاسو داغه اخراجات خو د مختلفو مدرسو مختلفو قسمه طریقه کار دی او جی بعضی مدرسې داسې دي چې هغه والدین فیس برداشت کوي هغه باندې دي بعضی داسې دي چې مدرسو والا جو صدقه مخیر حضرات تعاون کوي او داغه په ذریعہ باندې او جو سو یو خاص طریقه کار داغه نشته خو د خپل د مقامی تور چې څنګه انتظامی جو هغه سی وکړي مولانا محترم تاسو د چهرې نه او تاسو د مزاج نه او تاسو د خوی او خصلت نه ماته د اندازولې چې تاسو سره بنده د خپل له خبره شیر کولای شي یو سوال کوم چې تاسو ډېر په معذرت سره زما سوال صرف دا دی چې دا مسلکی کم اختلافات چې دي کنه دا تاسو په خپل ځای کنه زم که تاسو د خپل مینوالو د پیغام ورکړي دی هغه خلکو ته چې څوک په دې سيزونو باندې نه پوي چې کم از کم دا هغه نه چړي کنه دا زم خپل کې خبرې دا موږ خپل کې نور په اتفاق سره وسه غلطه ویم سر نه بالکل صحیح ده دا خبره ده چې موږ کوشش د دې کوو چې د انسانيت اصلاح وشي د انسانيت اصلاح کیږي شروع کیږي د عقیدې نه لکه څنګه جمعې پرسته وره دغه حدیث کې اولنې جمله چې وا ده عقیدې د اصلاح وا بیا دا غین وروسته د اعمالو د اصلاح ده چې کوم عمل نبی علی السلام نه دې کړي نه دې خوښ کړي یا د دین د اصول سره متصادم دي چې موږ پرېږدو کوم عمل او طریقه چې نبی علی السلام خوښ کړي دا چې هغه موږ واخلو پکار دا چې موږ هر مسلمان د دې طلبګار شو چې را کومه طریقه د نبی علی السلام دا هغه د کامیابی دا واخلو کومه طریقه دا غي د سنت خلاف دا هغه موږ پرېږدو نو د کامیابی ذریعہ هم دا ده نو کوشش دا دی چې را په دې باندې هر مسلمان دا سوچ او فکر وکړي او په دې فکر باندې روان شي او دا فکر خپل کړي نو ان شاء الله چې اختلافات به خپل ختم شي تاسو غواړئ چې د پنځپیر د درس اصول دي تاسو کوم بیان کړئ او دا خو تقریبا بنیادی خبره ده حاجی نن ما هم دغه وی کنه چې پرس کې یو سړي علم نه کړي پوهه ورسره نه نو په کار نه دي چې هغه دا مسائل نه چیړي نو یو خو نه چړل دادي یو خو نه چړل دادي چې ځان نه پوهیږي نو دا خو نه د پکار نبی علیہ السلام انما شفاء العی سوال
د جهالت علاج تپوس کول دي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وی کنه پوهیږئ نو د پوهه نه تپوس وکړئ نو اوس لکه یو خو نه چړل دا مطلب دی چې لکه ځان نه پوهه کول نو دا خو نه دي پکار دا د بعضې سړی وایي یاره که تپوس کوې دا کار ګرانېږي نو دا هم نه وي پکار بله دی چې یاره د دې نه جنګ جګړه او قتل قتال جوړول نظریه چې دا په جګړو په وهلو په ټکولو باندې نه بدلیږي دا په مطلب دی چې په پوهه باندې او په دعوت باندې او په خبرو اترو باندې په دلیل باندې پوهه کولو باندې کېږي نو موږ کوشش دی چې یاره په امن و امان په طریقه باندې خلک پوهه کړو بعضې عوامل داسې شیطاني راشي چې لکه بعضې ځای کې څه خبرې دی ته ورسي خو لیکن زموږ کوشش دا نه چې خبره د بدمزګۍ ته ورسي جنګ جګړې ته دې ورسي بلکې په امن و امان په ښه لهجه په ښه سلوک سره د خلک پوه شي او موږ خو نو تاسو خو اوس چې د باقاعده الحمدلله د یو ډېر لوی منظم جومات د بنیر خاص طور پر د هغې هغه ذمهوارۍ تاسو ته حواله کړې که نه نو ستاسو لومړی کوشش هم دی چې دا نفاق وغیره داسې انشاءالله خو موږ دغه دی او بلکې د هر جماعتي که هغه مذهبي دی که سیاسي دی تقریبا هغې سره زمونږ داسې روابط دي تله راتله دي خبرې اترې دي داسې نفرتونه نشته چې یاره موږ د یو بل سره داسې خالصه جوشا په شا وي د سیاست خبره مو کړې سیاست کې دلچسپي لرئ داسې خبره ده چې موجوده سیاست چونکې اصل د دین کومه خدمت چې دی نو هغه په دغه رنګ کې مونږ مشران وایي چې هم نه کېږي او مونږ سوچ هم دا دی چې یاره نه کېږي بهرحال د هر چا خپل ځان له مزاج دی سوچ او فکر دی هر څوک چې څه کوي په خپل سوچ فکر باندې کوي لیکن حالا دغه قسمه دلچسپي چې ده نو مونږ مشران د خپل علم او د سوچ فکر مطابق چې دغه سیاسي لین آزاد به حیثیت یې هر یو سړی چې کله د قرآن او د سنت دعوت کوي او په دې باندې روان دی بس دا زموږ ملګری دی دا زموږ دوست دی سیاسي لین سره هر چا سره چې ځان له بېعزتي ساتي جو ساتي هر سړی په خپل کې با اختیار دی او با اختیار دی او بهرحال کله چې داسې د الیکشن موقع راځي نو هغې کې بیا زموږ مشران موږ ته څه هدایت کوي چا تعاون کوئ مه کوئ یا څه کوئ نو هغه زموږ دا وقتي طور بیا خبرې په داسې باقاعده تړون زموږ سیاسي طور د سیاسي جماعت سره نشته تاسو خو مذهبي او دیني جماعت دی سیاسي جماعتونه جدا دي او تاسو مطلب خو باقاعده لکه فرض کړئ د الیکشن وخت راشي یا د سیروس د بلدیاتي انتخابات روان دي نو په دې کې تاسو ته باقاعده مرکز نه هدایت ملوي باقاعده مرکز نه هدایت ملويږي د موقع مناسب کله پکې تاسو رپورټ ورکول رپورټ هم ورکو د مختلفو حالاتو شورا کېږي مطلب چې صوبایي هغې کې حالات کارګزارۍ او چې څه کېږي څه شوي دي څه کول پکار دي نو ډېر خلک خو دا وایي چې د اشاعت التوحید والسنت چې کوم جماعتونه بعض عقیدتونه او نظریاتونه لکه مختلف نږدې نو دي هغه اکثر د هغوی سره دغه نه کوي اتحاد او لکه ووټ چې دی هغه بل چاله ورکوي نه داسې باقاعده داسې خبره نشته اوس دا د وخت د مصلحت خبرې چې څه مناسب وګڼلی شي جو هغه وخت سره هغسې کېږي داسې نه ده شوي چې یاره چا سره سوال مینوالو دا وخت موږ سره یو ملګری سوال کوي چې هغه څه وایي هغه ملګری دا تپوس کوي چې دوی تاسو په اوبو باندې کومه ذمهواري ور واچوئ که نه ٹھیک شو نو دا به تاسو ته اسانه به ګرانه به دا څه د دې ذمهوارۍ په حوالې سره لږ ذمهواري خو ډېره لویه ګرانه ذمهواري ده او بیا خاص تر د مذهبي جماعت جو بهرحال الله دې توفیق راکړي انشاءالله ملګرو نه به د تعاون او د مرستې او امیدي او مشران نه به دعا تموي چې الله دې کم اعتماد چې ملګرو کړی دی یا حضرت شیخ صاحب کړی دی چې یاره کوشش وکړو چې په هغې باندې موږ پوره وخېږو او د خپل ذمهوارۍ سرته ورسو خو ګران کار دی اسان کار خیر مولانا محترم نیک شګون خو ځکه دی چې که ستاسو خیال کړی چې څنګه تاسو امارت سنبال کړو هلته مطلب د ملکپور هغه مدرسه چې کومه وه هغه تقریبا وایي چې دوباره پرانستی شو دې به څه وایي بس دا خو ډېر ښه وشو بلکې بل موږ چې خبر شو نو ډېر زیات خوشحاله شو په هغې باندې او باقاعده موجوده انتظامیې والا یا زموږ هغه ریاض صاحب چې یا نور چا چې په هغې کې تګ و دو کړی دی نو موږ ډېر زیات د هغوی مشکور یو چې ډېر د ملګرو جرینه یو مطالبه وه بلکې دا په بونیر کې هغه مدرسه ده چې حضرت شیخ رحمه الله مولانا محمد طاهر رحمه الله د دې په خپله څنګې بنیاد مولانا محمد طاهر صاحب والد صاحب وجه والد دا جماعت چې چا جوړ کړی دی هغه په خپله په دغه ځای کې دا څنګې بنیاد د دې ایښی نو تاریخ خو راته نه دی یاد خو 80 نه د 83 پورې په دې منځ کې دغه وخت کې د دې بنیاد ایښودی شو بنیر کې دا زموږ اولنۍ مدرسه وه بهرحال څه حالت داسې راغله چې بنده شوې وه الله مهرباني وکړه پوره وشوه سر ستاسو لکه د مولانا محمد طیب صاحب نه علاوه داسې نور استادان صاحبان نو ډېر استادان دي تاسو ته یو استاد نوم یاد دی جی مولانا
د مظهر العلوم کې چې څومره مدرسین پاتې شي د مولانا حمید الله صاحب اوس موجوده شیخ الحدیث صاحب دی هغه هم زموږ او استاد په خپل سر د چانه مطمئنی زیات یاره لکه ټول علما دي کنه ها. نو اکثر دا ویره دا ډیر شوله بیان دی بل اکثر ویره دا فصیح اللسان دی بیا بل قسوی دا لذیذ البیان دی ټول کنه داسې کار دی. جامع المعقول والمنقول کنه خلک متل کوي وي د هر ګل خپل خپل بوی دی رنګي جی نو د هر چا کې یو داسې یو تن کې یو شانتي مزاج خبرې بلکې بل شته مې د یو هغه یو خوبي د خپل اولو د کمالي د بل خوبي نو زه خو استادان ټول چې دي هر یو کې داسې خوبي دي چې لکه سړی پاګه کې د انتخاب نشي کولای چې بالکل صحیح ډیر واقعي د صحیح خبره موږ دي ولا محترم درته وایي چې بچي مو څومره دي زمونږ دا درې بچي لکان دي او څو ماشومان دي ها ماشاءالله دا لسم کړی دی او څلورمه درجه کې سبق وایي مشر عبید الله ټیک دی دا ورپسې درېم ودونه چې هو لمونه نه، دي سو په انتظام. دې غم مولانا جوړولي نه نه دا بل دی د نهم کې دی او د څلورم کې دی دا غلا او په خپل موجي ځواني خو الحمدلله کارخ کاری کنه اوس د سې لوبي وغیرہ مو کړی دي چې لکه نن سبا چې په دې مدرسو کې اکثر ماشومان والیبال کې یا فوټبال کې یا کرکټ وغیرہ د تاسو کړی وړوکوالي باندې دا وړوکوالي وړوکوالي مې څه وړو اصلو به جو سی جو دا مو کړی دي زمینداری کار او وغیرہ دار ته مو کړی په خپل موجي سداسي لوبي وغیرہ کتلې را کتلې وو په دې ټلویزیون باندې ګوره کرکټ وغیرہ بس د سره اسی اتفاقا مو چې هوټل کې پیښې یا بل ځای داسې چرته لیدلې مو دی خو باقاعده اهتمام سره مو دغه شی شوق نشته ټیک دی او تاسو د سیاست خبره وکړه سر په سیاست کې اسی جی تاسو لکه داسې د چانه متاثر یې یا کم جماعت مو وخت په سیاست کې نو څه کار دی چې اوس په دغه لحاظ سره کس انتخاب دا نشو دا کولای هم ګران شي دا بوم ګران شي او دا څه دغه او اسی سیاست خشه دی جی د کار دی چې سیاست خو چې دی نن سبا د سیاست دین دی خو نن سبا چې خلکو سیاست څه ته ویلی دی نو یاره ما سره سیاست وکړو یعنې دوکې ته سیاست ویلی دی او نو دا خلک د سیاست نه متنفر یو په دې دي یو خدا دی چې لکه اوس طریقه کار سیاست څنګه دی او څه ته وایي او لکه نن سبا څه روان دي نو دا خو تاسو هم په دې پوهېږئ او دا حالات داسې دي چې مولانا محترم څنګه چې تاسو علم دی چې په دې ملک باندې یو ډېر عجیبه غوندې هوا راغلې وه یو وبا راغلې ده د کرونا په شکل کې او هغې نه صرف دلته خلک متاثر کړی دی بلکې نن سبا زموږ بعض زړونه چې دي هغه په دغه کې متاثر دي ډېر زیات هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ جي او د ملیشیا کې بدای کې او یو ول هغوی ته پیغام ورکړئ سر او یو ورته دعا وکړئ الله دې دا وبا د مسلمانانو نه واړي او الله دې مسلمانانو ټول لا چا باندې راغلي د الله دې صحت ورکړي او چا باندې نه راغلي الله دې حفاظت وکړي بهرحال احتیاطي تدابیر دا یو خو زموږ خلکو یو نفرت جوړ کړی دی نو دا نفرت هم ښه نه دی خو احتیاط په خپل ځای باندې دی نبي علیه السلام د هغې هم سبق ورکړی دی چې یاره صحتمند دی بیمار باندې نه ورځي یا داسې په مختلفو موقعو باندې نبي علیه السلام داسې څه وبایي یعنې دا متعدي امراضو متعلق څه خبرې کړي دي د محدثینو یو خپل اختلافي خبرې دي چې یاره مرض متعدي شته یا نشته او حدیث په خپل ځای دی بهرحال احتیاط په خپل ځای پکار دی حوصله پکار ده داسې حالاتو کې استغفار الله سره جوړ پکار دی تش دا نه چې یاره کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا دا لڑنا ټکی ډېر خطرناک دی ځکه چې دا چونکې بیماری آفتونه موږ وایو الله راولي لرې کوونکی هم هغه دی نو د الله سره مقابله لړنه نه کېږي او بس د الله سره جوړ ساتل پکار دي که امتحان یې الله دې پکې موږ کامیاب کړي که عذاب وي نو الله دې زموږ هغه تمې معاف کړي او الله دې د عذاب واړي امین مسافر روډو دپاره بس مسافر الله دې د هغې کفایت وکړي الله دې په خپل حلال مقصد کې کامیاب کی الله دې په خپل کور کې دا سفر چې دا ډېر ګران حدیث کې راځي قطعه د عذاب یو ټوکړه ده ډېر ګران کار دی خو یو مجبور شي سړی نو خامخا د کور روزي یا دینی مجبوری او یا د دنیا سره مجبوری بخاری شریف حدیث مبارک کوم ذکر ده د وبا په حواله سره نبی علیه السلام تاسو خو به دې مې دغه او د وبا باره کې مختلف روایتونه شته او چې لکه نبی علیه السلام وایي نن یو حدیث ما ووایي چې یاره کم ځای کې مرګ راشي نو تاسو تخته ما هغه ځای نه دا کم حدیث چې په دې کې یو ټوکړه دعوه ګورئ نو هغه دا چې کم ځای کې راشي نو د دې نه مه تښتئ چې یاره دې ځای نه زه لاړ شم او بچ بشم کېدای شي چې دې نه بچ نه شي او هلته در باندې ولګي د الله په مقرر روان دی
خو چې کوم ځای کې نه وي نو هغه ځای ته ورتلل هم نه دي پکار. یو حدیث کې دا هم دي، دغه احتیاط هم پکار دی. تاسو بل حدیث مبارک ډېر بهترین کوډ ډېر په سمپل ډېر په ساده او ډېر په لنډو ټکو کې د معیشت په حوالې سره سر نو پکار دی چې لکه حکومت تاسو د دې دغه نه علم نه دینه پیدا والی کنه که معیشت په نن سبا ډوبېږي زموږ د وطن تاسو خیال دی کنه یاره داسې کار دی که تاسو د اواز بره نه رسېږي. زه ډېر کسان داسې ماته وایي یاره په دې ملک کې دا کېږي دا ویل پکار دي په ملک کې او په مطلب دنیا کې دا کېږي. زه زما دا خیال دی زما اواز د جوماته پورې اورېدی کېږي نو زه د جوماته پورې چې څومره راته کومه خبره د فایدې د دې خلکو ښکار هغه وایم. اوس ملک اړول او راړوله معیشت داسې کوکړه حکومت له دا پکار دی ان دي پکار. اوس دغه اواز زمونږ هغې ته شاید زما د ګمان مطابق نه رسي. اوس که څوک رسول والی چې ودې رسوي چې کومه رسول واله که چېرته دلته وي یو ودې رسوي زمونږ ډایرکټ داسې د رسایلو رسایي څه ذریعه نشته. مولانا محترم داسې یو خبره ستاسو په ذهن کې شته یا داسې یو سوال شته چې هغه زمانه چا وکړې نو هر د دین خبره خوشحالي کو په دې چې څوک وکړي چې چاته فایده ورسي او کوي هم ډېر ملګري چا مثلا ډېر شاګردان دي دوستان دي چې د هغې سره موبایل نمبر یې ورځ کې تقریبا 10-15 ټلیفونونه د مسایلو د دې کېږي پوهې مطابق جواب ورکړو. بعضې مسایل دا نه ده چې هر قسمه خبرې موږ سره د علم او د هرې خبرې د جواب ورکړو دا هم غلطه ده. څه لګورو بعضې خبرې داسې ډېرې مشکلې پکې راشي نوي حالاتو مطابق مشران استادانو سره رابطې پکې کوو. نو بهرحال کوشش کوو او په دې خوشحاله وي چې یو سړی تپوس کوي ځان پوهه کوي او زمونږ د خپلې پوهې مطابق دغه راهنمایي وکړو. ستاسو کوم شاګردان چې ستاسو په مدرسو کې باقاعده ستاسو تپوسونه کوي؟ او بالکل کوي. ستاسو رویه ورسره څنګه چې لکه شفیق استاد په شکل کې نه بالکل دقسې نه سټریک نه هغوی سره موږ ښه په نرمۍ باندې او ډېر ښه په دغه باندې رویه ساتو. ولې کوشش دا کوو چې یو سړي سره داسې ډېر سختۍ سره چې ساتي نو هغه خپل د زړه تپوس کولی هم نه شي داسې که نه او که نجیب موږ اکثر ولیدل که نه چې بعض استادان داسې هغه د دې شاګردانو سره عجیبه غوندې رویې بیا وخیمي او د دې سره د هغه وړوکې متنفره کېږي. په دې یو پیغام د استادانو نه ورکوي چې نو داسې خبره ده چې نبي علیه السلام چې کوم تعلیم ورکړی دی او ښوونه یې کړې ده او شاګردانو سره رویه ساتلې ده استادانو له هغه رویه پکار ده. صحابي دی وایي نبي علیه السلام 10 کاله مې خدمت کړی دی نه یې راته کنزل کړي دي نه یې رټلی ما نه یې وهلی ما. نو که چېرې ما د هغه د مزاج خلاف یو کار کړی دی نو اوف یې راته هم نه دي ویلي. نو دا لکه د نبي علیه السلام د هغه استاذۍ حق و د شاګردانو سره. موږ له هم د خپلو شاګردانو سره داسې د نرمۍ او داسې د محبت په انداز باندې سلوک پکار دی. والو ټکولو سره ډېر داسې شاګردانی چې هغه بالکل متنفره شي بلکې هغه سبق څه کوي چې د سره اړو د نور سره کار نه وموزي ډېر زیات بدزونه شي نو دا طریقه کار ښکلی نه دی پکار. مولانا محترم ستاسو د دولت خانه کې ناست یو دا په تفاسیر دا کتابونه دي او دا خو ډېر لوی دي که نه دا مو څنګه جي ارینج کړي دي څنګه مو راوښتي دي لکه دا خو داسې کار دی چې دا څه کتابونه نه دي دا صرف هغه سړي خبره د وخت هغه ضرورت دی. په دې کې صرف د فقه څو کتابو دي او د حدیثو او د مطلب چې د تفسیر نور چې کوم ذخیره علم چې ده نو هغه ډېر لوی شی دی. نور علاوه د دې نوم د دې نه ډېر لوی شي دلته موږ سره خو نشته خو لیکن پوره کېدل بهرحال دې کې موږ د دې د یو کتاب هم ډېر زیات ګران دي دا بس خو ډېر د دې پورې دا یو کتاب دی دې نه خو ها ماشاءالله دا 120 جلد دا ټول تاسو د نظر نه وتی دي دا ټوټل هم بعضی کتاب پکې کتلی دا موږ د ضرورت لپاره کومې خبرې ضرورت شي تاسو کې خپل ضرورت شي نو دیار یو کتاب کې بیا جدا بابونه او داګه مسره راول حاجی موږ په خپل باندې اکثر ګورو د مدرسو کتابونو ریټ ډېر زیات شوی دا تاسو ورته سره اتفاق کوئ نو خبره دا ټیک ده چې خط تیز ریټ دی خو ریټونه تقریبا عام دغه شوي دي خو د مدرسو د ګرانېدو وجه دا ده چې دوی کاغذ ښه لګوي کوالټي ښه زیات تر داسي نو هغې د وجې نه کاغذ هم ګران دی هر څه ګرانېږي چې کتاب هم ګران دی. تاسو سره په دې سلسله کې درخواست نه کوئ چې تاسو له په دې سلسله کې خصوصي لکه مطلب دا چې رعایت درکړي کنسیشن ډېره ښه کار ده بلکې دیني طالب علمان اکثر د کتابونو د اخیستلو طاقت نه لري او کتاب بل طرف ته ګراني. زه په خپله کتابخانو ته کله لاړ شو هسې تماشه وکړو چې سړی ترې کله مایوس سره وځي نو دا خبرې چې لکه ډېره ښه خبره ده چې یاره د مدارسو کې طالب علمانو سره د هغې د کتابونو ضرورت وي که چېرې هسې ورکولی نه شي نو چې کم از کم ریټ ورته ارزان کړي لکه څنګه چې په دې مختلفو دغو کې دوی خپل هغه تعاون کوي که نه د خرچو مرچو په ضمن کې نه که په دې کې وکړو نو ډېره ښه خبره. محترم وخت بالکل موږ له اجازت نه راکړي که نه ډېره خوندوره مرکه روانه وه مینهوالو
د اشاعت التوحید والسنت بونیر کسان پروګرام جوړ په یو ځای باندې په سوال کړه حاجی هغه د سلامونه کړي د مبارکي ورکړي دا مولانا سے لپاره دعاګانې ټول وکړي کنه دي موږ خلکو لپاره یو پیغام دی جاری دی مینوالو څنګه چې تاسو ته علم دی چې دا وخت موږ سره زموږ په دې خصوصي خپرونه کې د اشاعت التوحید والسنت امیر محترم محمد حسن صاحب چې هغه موجود دا وی خبرې تاسو اورئ ډېره خوندوره مرکه روانه وه زموږ نه غوښتل چې موږ دا مرکه په دې ځای پرېږدو خو بهرحال دا دی چې وخت هم موږ د اجازت راکړي د هغې نه علاوه څومره مینوال چې زموږ دا پروګرام ګوري د هغوی یوه دنیا مننه څومره مینوالو چې د محترم له مبارکي ورکړي د دې نوي منصب نو د هغه هم یو دنیا مننه بالکل زه به ستاسو له اجازت والم د خپل اډمن خالد سره او زه به په اخر کې مولانا صاحب ته دا درخواست وکړم چې یو خو د دې بار ملک چې دا کوم آباد دې لپاره دعا وکړي د بلکې دا پروګرام هم په دې دعا باندې ختم کړي د هغې نه علاوه ډېر مینوالو چې ستاسو پروګرام وکړو نو تاسو نه خو به کمنټس به هم کړي خو د هغې نه علاوه تاسو ته مبارکي هم درکړې ده نو زه غواړم چې تاسو په خپله باندې د هغوی شکریا ادا کړئ زه به ستاسو نه اجازت والم تاسو شکریا ادا کړئ دعا وکړئ چې پروګرام به زموږ سر ته رسېدلی وي ډېره مننه ډېره مننه الله دې ټول تعلق لرونکي دوستان او مهربان ټولو له جزای خیر ورکړي او الله دې د دې د تعلق او د مینې د ساتلو صله دوی له ورکړي او آخر کې دعا کوو چې الله موږ په خپل مقصد کې کامیاب کړي څومره زموږ مینوال چې ګوري چې لاس پورته کوي د دې وطن لپاره مولانا محمد حسن صاحب چې دغه دعا غواړي موږ سره شریک شي الله پاک دې زموږ دا وطن د امن گهواره وګرځي آمین الله دې په دې کې هر قسمه فتنې فسادات ختم کړي آمین الله دې دې لا حکمرانانو له توفیق ورکړي چې دوی هغه فیصلې وکړي چې د عوامو د مسلمانانو پکې خیر وي آمین الله دې ټول مسلمانانو د اموال جان او د عزت حفاظت وکړي آمین خصوصا هغه خلک چې په بار ملکونو کې دي او په تکلیف کې دي نن سبا الله دې د هغې مشکلات حل کړي آمین الله دې د دې بیمارو مخ د مسلمانانو نه واړي آمین. او الله دې د مسلمانانو لا د عزت او د امن ژوند ورکړي آمین. د نیکۍ سره ژوند ورکړي او د کلمې د شهادت د لا اله الا الله محمد رسول الله سره وفات ورکړي صلی الله